الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله خالقنا العلي العظيم. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر دقالر سي الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي جسدت مخبل خوش پیغمبر حضرت ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والتسليمات باندې ستم اورته حکم وکړي چې اے اور پر سور صد ازما پر یار ازما پر دوست ما پر ابراهيم باندې دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام اولا د نبوت یو معجزه او سي الله جل جلاله د خپل فضل سره د اور د خزبنده یو بس دوم ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والتسليمات ته الله جل جلاله جبريل امين ورتراول جل چې سپینجره ازما یارا ازما حبيبا وتعتب یو زوی در کوم. ابراهيم عليه الصلاه والسلام هریان سره چې په دا ډېر غټ عمر باندې ما ته به الله جل جلاله څنګه زوی راکړي. الله جل جلاله ودته نیک صالح اولاد نصیب. محترم دوستانو نور واقع تیر سولې چې ستم اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د بشارت زیر رااله چې الله جل جلاله به تاسو زوی درکړي او هغه زوی به هم د نبوت نور پکشي دا ستا په تندې کې کوم نور دی د نبوت دا به ستا د هغه زوی هم تندې ته ځي. دا دوه مشزي لږ دا رقم سره زهیر رسوله چې وما تعالی جل جلاله زوی نه راکړي او دا بل شي څه وایي په خپل مابین کې اختلاف سره پیدا شول. هغه مصر شي اسیر ورته وویل ته د الله رسوله ته دې چم وکړه ما ته ډېر لري کور را جوړ زبالت اوسېږم یا زه بیرته له تا ځم خپل قبیلې ته خپل کلي ته. په دې کې یو دم جبرائیل امین راغلی ورته وویل چې اے ابراهیمه الله جل جلاله فرمایي چې دغه زوی سره دغه معنی دا الله سودا د ځان پس پسې کا او ته په مخ تک کو عزت در شم ته به الله درېش. ابراهيم عليه الصلاه والسلام له فلسطین
له بیت المقدس زخه په پښو روان شو مکې مکرمه هلته چې راغلی ابراهیم علیه السلام پر مخ روان دی او ډېر په ظاهر زړه باندې الله تعالی چې الله دغه دشت و بیابان دا غرونه چې د اوبو څاڅکې پکې نشته په دې کې به د زما اولاد څه کوي او د زما مېرمنه به څه ژوند کوي ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم هاجره بیبي د اسماعیل علیه السلام مور دا د عرفات د دوه غونډۍ په مابین کې ستاسو ټیم دته راورسېدل ابراهیم جبرائیل امین ورته ویل بس ابراهیم بس د الله رسول پر دغه ځای باندې ښځه کښېنوله چې ښځه کښېنوله ښځې مخ پسې ورواړو ابراهیم علیه السلام روان شول یو غږ پسې وکړی چې د الله رسول زموږ پر سر باندې نه بام شته نه چت شته نه شاوخوا یو غړپ اوبه شته نه یو دا رقم خلک شته چې هلته موږ ورسو بیا یو ژوند پکې روان کړو ګوله ډوډۍ یو چای پکې پیدا دا ته موږ چا ته پرېږدلو نو ابراهیم علیه السلام یقینا ډېر په زړه باندې روان یقینا ډېر خفه ولی مګر د ښځې سر خلاص وي د اجرې بیبي چې دا د الله جل جلاله د حکم دی چې دا کور مېرمنې وي پر دا رقم غونډۍ کې لګي یو انسان چې په کم په ډېر غټ عمر کې و انسان ته الله جل جلاله اولاد ورکړي بیا ورکړي یو زوی بیا دغه زوی په دا کم عمر کې او په دا رقم ځکه الکه چې هغه نه دشت نه آبادي وي نه چیش وي نه چیش و انسان پر زړه څه تېرېږي دا امتحانات بل امتحان پر ابراهیم علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام چې څه ټیم لاړی مهاجرې بیبي کتابونه لیکي د اسماعیل علیه السلام مور دا به د عرفات د دوه غونډۍ باندې یوه غونډۍ سر ته به منډه کړ وبې کتل که یو لښکر یو څو خلک روان دي زه به غوړپ اوبه ځینې وغواړم نو ګلو ډوډۍ به ځینې وغواړم بیا به بېرته په منډه رامنډه کړو خپل بچي ته سلیمان یې ونډه بیا به ته دومې غونډۍ تر اولې غونډۍ ته دومې غونډۍ تر اولې غونډۍ چې څه ټیم اووه وارې د چکر وولې اووه چکر یې وولې چې ورته راغلی کتابونه دوه روایته لیکلي یو یې دا لیکلی چې الله جل جلاله جبرائیل امین ورته راولېږلی چې ورته د اسماعیل علیه السلام پښه پورته کړه په مځکه لږ سخته وه په دا ځای به پکې نه راووځي بعضې کتابو بعضې مفسرین محدثینو بیا لیکلي دي چې یا اسماعیل علیه السلام چونکې د ابراهیم علیه السلام نبوت نور چې په ده کې راغی نو دا د ده په کوچنیوالي یوه معجزه ده هر نبي په کوچنیوالي هم یو معجزه وي زما او ستا نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دا عمر کې شیدې هم خوړلې بل شی به هم څښلی برمتیاز مبارک لوی ګل مبارک دا چې به څه ټیم وشو په پرداګه کې د الله په فضل سره که پر هغه دسې په خپله پاک شو ختم به شو امینې بیبي دا د نبي علیه السلام هغه مور ده چې ځین پیدا شوی او حلیمه بیبي هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام په دا عمر کې ساتل هغه به ورته حیران ولې چې شیدې هم ډېرې وه چې د سینې زمین ولې د هر نبي په کوچنیوالي په دا عمر کې یو معجزه خامخا نو بعض مفسرینو ځکه دا ولیکل چې اسماعیل علیه السلام پښې وهلې دا چې نه رازمدی شو چې څه ټیم ورته راغلی اجره بیبي چې څه ټیم د اسماعیل علیه السلام مور راورسېدله شاوخوا یې دا رقم سږي ورته کښېده خاورې ورته کښېدله دا اوبه یې جمع کړې مفسرین لیکي که چیرې دغه د اسماعیل علیه السلام مور دغه اوبو ته دا رقم شاوخوا دا رقم خاوره یا بجرۍ نه ورته ایښی اوس به دا یوه د عرفات غونډۍ دا بله غونډۍ دا رقم دا شاوخوا به یې غټ ډیم دا به ډک اوبه ولاړ او وطنونو ته به دا اوبه روان مګر دی دا رقم محفوظه کې زم ودرېږه الحمدلله تر ننه پورې چې حجاج صاحبان دي ګوره په دنیا کې و انسانانو ته
دا یو ادب هم او د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف هم چې انسان به په ناستې باندې اوبه څښي کښېني به بیا به اوبه څښي مګر د زمزم اوبه دوه دا رقم اوبه دي چې هغه په ولاړې چې هغه په ناستې نه څښي یو دغه اوبه دي چې د زمزم اوبه په ولاړې څښي د قبلې خواته مخ اړوي څنګه دعا غواړي الله جل ستا دعا قبلوي دا نن څخه په زرو کال ډېر وطنو بعد بیا نبی علیه السلام راغلی بیا د اوس ما ورته الحمدلله مسلمانان ازما ستا پلار نیکه ګنو دی حج ته وغواړه تر نن پورې الله جل جلاله په دې اوبو کې شفایست او د دې اوبو مخ ته دعا قبلې شي دوم بیا هغه قسم اوبه دي چې انسان که کله پر بدنۍ لوټه یا په بل دا رقم شي باندې اودس کولی چې د اودس وکړي د اوداسه بعد ولاړ شي د قبلې خواته مخ واړي چې په هغه بدنۍ یا په لوټه کې چې کومې اوبه پاتې شي هغه د اوبو څخه مخ ته دعا وغواړي بیا هغه اوبه په ولاړ به چې په ناستې به نه چي الله جل جلاله دعا هم قبلوي هغه اوبه هم د دغه انسان لپاره شفا ده بعض مفسرین بیا لیکي وایي چې اوس خو جدید دور دی اوس خو نلکۍ ده تالاب دی ویاله ده بل شی دی بدنۍ نشته بیا به انسان څه کوي دا انسان داسې چم کوي چې اودس یې وکړي له اوداسه بعد یې په دوه لپو کې اوبه راخي قبلې په خوا مخ دې وباړي د هغه اوبه دې غړپوي او دعا دې غواړي الله جل جلاله هغه رقم ثواب هغه رقم شفا او نصیب کوي محترم دوستان اسماعیل علیه السلام چې ټیم دغه اوبه راځوندې شولې ته کلی رالی یو لښکر را روان ولی د دغه شي دپاره د تجارت لپاره یو بل ملک ته روان و کاروبار لپاره هغه به دې اجرې بېرته وویل چې زموږ به دلې اوسېږو تا ته به د دې اوبو موږ تا ته خپل یو قیمت درکړو ته به مو ژوند پکوې موږ به دلې آباد هم سو ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمان خوب ولیدل چې یو ورځ الله جل جلاله ورته فرمایي په خوب کې چې قرباني وکړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام په هغه باندې 200 روښانه لرل په دومره بیا خوب ولیدل چې ابراهیم علیه السلام ته وویل چې قرباني وکړه ابراهیم علیه السلام بیا 200 روښانه لرل دا بیت المقدس کې په فلسطین کې په مکه مکرمه کې نه ولې دا عرفات د مکه مکرمه دا یو ځای بیت المقدس په فلسطین کې دی ابراهیم علیه السلام هلته ولې په درېیمه ورځ باندې د ذوالحجه او ذوالقعده دغه په درېیمه باندې چې کوم تاسو لسم ورته وایي په درېیمه باندې ابراهیم علیه السلام ته سم په خوله وویل ابراهیم الله جل په خوب کې د وحي په ذریعه ورته ویل چې خپل زوی لاړ څه خپل زوی و ما ته قرباني کړه خپل زوی له تعالی اسماعیل علیه السلام په خپل کور ولی لوی ګرځېدلی الک ولی ابراهیم علیه السلام خپل دوم اولی کوروالا ساراوي بي ته وایي چې ما ته الله جل جلاله دا رقم وحي او دا رقم حکم راته کړی دی زه ځم مکې مکرمې ته دا دعوت کوم ابراهیم علیه السلام سټه مکې مکرمې ځکه تر ورسېدلی یو آبادي ولا خلک ول نو ابراهیم علیه السلام پر دا غونډۍ کښېناستی و خدای ته دعا وکړې مکې مکرمې دپاره دعا وکړې چې یا الهي په دې وطن په دې کلي کې ورځ تر قیامته پورې چې ستا څومره میوې هغه په دې کې موجوده تر نن پورې په مکه مکرمه کې د میوې وخت نه وي د سیب د بل شي هغه وخت نه وي د شنه کېدو مګر په مکه مکرمه کې د الله فضل ذاته موجود بلې دعا ورته وکړه چې یا الهي دا قوم آباده کې بلې دعا ورته وکړه چې یا الهي دا دومره وسداره کې دومره مالداره کې دا غربت پکې ورکې تر نن پورې عرب هغه مکې مکرمې عرب تر نن پورې مالدار ابراهیم او د امن شهر وګرځي تر نن پورې زلزله نه دی راغلی طوفان او عذاب نه دی راغلی دا د ابراهیم علیه السلام په هغه ټینګ دعا یې ویل چې بیا راغلی و خپل کور مې بیته وویل اجرې بیته چې څه ټیم راورسېدلی اجرې بیته وویلې چې اسماعیل علیه السلام تیار کا زه د پلانې انډیوال میلمه یم هلته روان یم اسماعیل علیه السلام تیار کړ روانې کړې فورا شیطان ورته راغلی و بیبي ته یې وویل چې ښځې ته نه یې خبر اسماعیل علیه السلام په کومه خوا روان کړې ول مېلمستیا ده ول نه حلالوي
قربانه کوي او شي درته ول پلار به داسې نه وینم چې زوی بالاله ول نه ودته الله جل جلاله حکم وکړ ته بیا لاله اجنبي به ورته ویل چې د الله حکم دی بیا د الله په کار کې ما کار نشته اسماعیل علیه السلام ته په لار کې راغی چې ایک نه پر کومه خوا روان ستا پلار ته د الله لیدا په روان کړي هغه نه غوښول پلار مې نه د دې څوک شنه زوی بیا لاله کړي نه وسا پلار د الله جل حکم سوی دی پاتسه بالکل نزد الله حکم دی الک بابا دوه قدمه در تیز کړ ګور د الله په حکم کې ځند رسره اسماعیل علیه السلام راړي اوکې ډیر غټ تفصیل د وخت پر دی محترم دوستان دا د الله جل جلاله امتحانات پر انسان باندې فإن مع العسر يسرا الله جل جلاله فرمایي امتحان بعد ز پر انسان باندې اساني ډیر راول د سخت بال پر انسان اساني راولم پر انسان اول امتحانات راولم چې انسان ما په امتحانات کې راځي زه ګورم چې د څومره انعامات لایق دی مگر انسان دا دومره ناشکر دی دومره ناصبر د تقوا اخلاص د الله جل جلاله احکامات د نبی صلی احکامات یې ټول انسانان ته د خپل خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الا ماشاء الله داغه د پلار نوم د نیکن نوم د خپل اولاد نوم سولونی او څه زامنی او دانې د تمالو څه معجزې ولې زما استاد نبی علیه السلام عیسی علیه السلام مړه خلک راځي د کوم مړه د پورت د الله په مړ براوته د زنده مگر زما استاد نبی ته یو وخت یو ځای غټه واقعه ده منافقینو مجعل الکړي بیا مش ټول سور کې کباب کړي بیا په دغه زارا چول مجعل الکړي بیا مش په اور پوښ سور سو کباب شو بیا دارال د نبی علی السلام مخ ته پروت دی هغه الله لا په کړي مجور ته وژغلی و نبی علی السلام ته چې د الله رسول ګوره چې ما ونه خو په ما کې زار بلا کړی دغه زما استاد نبی علی السلام موجود نبی علیه السلام دغه منبر چې دی دا د نبی علیه السلام میراث نبی علیه السلام سټیم دا رقم د جنو والا منبر نو جوړ دی به د وچ خورما پر درخت باندې بکشنستی وچ خورما نه دی و وچ ولا پرغه بکشنستی به د خطبه مبارک ورته ویل او صحابه کرام چې سټیم دا جوړ شولې نو نبی علیه السلام هغه ډډ الکه د زملاړ هغه لرګي هغه زړل په زور چغي وایي د الله نبی علیه السلام څورلې ولې د الله رسوله ما تاسو وفای کړی دا تاسو پر ما چې نستې ما پتا فخر کولې نن ته ما څنګه لکه ته ما څنګه ځې و دا د موسی نبی اسلام نن موته د نبی علیه السلام د معجزو نه خبرې د نبی علیه السلام د واقعیات خبر نه خبرې الا ماشاء الله ما سره څه کسان باید چې په ځان خبر درمو دوستان هر انسان ته پکار دی د نبی علیه السلام د اسلام لپاره احکامات اول شی کې کلمه بیا منځ بیا روزه بیا زکات بیا حج اول شی کلمه دا شپږ دي خالي لا اله الا الله محمد رسول الله انسان ول غاړي اخلاص شپږ سره سیالي کې بیا نور بیا ایمان طاقت رسیږي ایمان نور مضبوطیږي شپږ کور ورسې انسان ډیرو کسانو بنئیز ده هر انسان په خپل ځان په خپل وګور د الله جل جلاله احکامات ده د نبی علیه السلام د نبوت کم معجزې یا کم واقعې یا کم تقوا له افعال ربنا کوي د دغه په ذکر باندې هر انسان شرمېږي نبی علیه السلام فرمایي چې کم انسان په دین کې شرم وکړي او ډیر غټ ګناهګار دی په دین کې شرم نه کوي آل وک پښتنه وک غلط وایا بل چاته وایا بل طالب ته عالم ته حافظ ته قاری ته غټ عالم ته دعوة من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المشركين واجعلنا منهم واهدنا الكفر واليهود والنصارى ومن وراءهم إلهي فتمام على الإسلام مسلمان من أقبل رحمك فتمام على الإسلام مسلمان من أقبل كرمك وأكبر دقالة تمام على الإسلام مسلمان الدنيا رتصير في دقالة طول قبرنا والمنورك وسب وندي وروانك والغبر حال من رحمك
پروردګار زموږ پر حال باندې خصوصي رحم وکړي چې موږ د مور پلار عزیزان قریبان دوستان د دنیا خصوصي دي الهي د دې ټولو قبرونو منور کړي قبرونه د جنت د باغچې وګرځي الهي ورځ په قیامت د نبی علیه الصلاة والسلام تر مخ ټیټ سترګې مدره ورځ په قیامت د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت هر امتی ته نصیب کړي هر امتی د نبی ته نصیب کړي الهي تمام عالم اسلام مسلمانان ورځ په قیامت الهي ته د قهار په نظر مور ته ګوره ته د رحمان د رحیم ذات یې ته خپل مهرباني نظر پر وساتې په تمام عالم اسلام مسلمانانو د رحمان او رحیم ذات یې د رحمت نظر دی وساتې الهي زموږ اولادونو له صالحان کې پروردګار چا اولادونه نشته پروردګار ته خو نیک صالح اولادونو نصیب کې پروردګار چا اولادونه نشته نافرمانه دي سره له موږ د هدایت صراط مستقیم لار وشه یا الهي څوک پروړي دي قرضدار دي ته خو عیب پورونو را ادا کې الهي ستا پروړي الهي ته عیب پورونو را ادا کې یا الهي ستا په لار خپل تو فکر نصیب کې الهي چې کوم عبادت موږ وتا تکو دا یو عادت دی چې موږ ځان ګرځولې دی الهي ته له موږ په عبادت قبول کړي الهي نبی علیه الصلاة والسلام په توفیق یا الهي په تمام عالم اسلام مسلمانان باندې خیر د رحمت بارانونه وره خاص کر په موږ د خیر د رحمت بارانونه وره او برا پیدا کړي الهي په تمام عالم اسلام مسلمانان خیر د رحمت بارانونه وره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته برحمتك يا ارحم الراحمين